جبال العلم جلوه افروز دي په دغه خبرو موږ تاسو ټول اکتفا کوو. الله تعالی دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. او هغه شیخ رحم الله د هغې چې کومه جنازه وشوه هغې کې چې کومو اولیاو او کومو ښکلو هستو په هغې کې شرکت فرمایلی او د هغې په حق کې شفاعت او دعا کړې ده. یقینا هغه عظیم الشان جنازه چې هغې موږ ته د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې د هغې جنازه د تاریخ د صفحاتو رونق دی خلکو ته او د مورخینو ته د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د جنازې یاد را تازه کړو. دا د حقانیت دلیل وي، دا د سواد اعظم لپاره یو لوی حجت وي چې ګوره دا دونه لوی خلک، دا دونه لوی جماعت دا په دلالت نشي جمع کېدی. دا د هغه شیخ د حقانیت د ټولو نه لوی دلیل و. الله تعالی دې د هغې درجات بلند کړي. د هغې صاحبزاده برخوردار مولانا شیخ انیس احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه او د هغې برادر مکرم او په هغې انتهایي درمن د هغوی رور حضرت شیخ یوسف احمد صاحب دامت برکاتهم العالیه موږ په دې نازک وخت کې په دې حساس وخت کې د ډېر درد او لوی حادثې په دې دوران کې موږ هغې سره پوره د همدردۍ اظهار کوو. موږ هغې سره تعزیت کوو. د ډاګې د باباجي رحمه الله او د دې د مشرانو ډېر دیرینه او ډېر قدیم پخواني تاریخي روابط او مراسمو هغه حضرات هم وفات دي او د دې مشران هم وفات دي. الله تعالی دې د هغې درجات بلند کړي. چونکې حضرات تشریف فرما دي په دغه خبرو اکتفا کوو. او یقینا موږ چې دلته حاضر یو یا د هغې جنازې ته رالو موږ د خپل مغفرت د خپلې بخانې په نیت باندې راغلي یو. هغې د الله رب العزت شهادت ورکړی. الله تعالی له الله رب العزت ته څه ګرانه نه ده چې دغې شرکت د بدله زموږ ستاسو چې کوم دی په آخرت کې عافیت او درګذر وفرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.